درې ګناهونه داسې دي چې کوم یو انسان دغه درې ګناهونه کوي نو الله جل شانه د کس سره خبرې نه کوي. خبرو مطلب دا ده چې دغه کس په الله جل شانه جنت ته نه بوځي، جهنم ته بوځي. نو هغه درې ګناهونه کوم یو دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته خپل واوري او بل مسلمان ته هم شیر کې چې هغه هم د حدیث واوري. نو هغه درې ګناهونه کوم یو دي؟ اول نمبر کې هغه ګناه ده چې کوم یو انسان دغه پنسي پوچي د خنګرو نخ کتوي چټي وي، نو دغه انسان ولا دا ډېره سخته ګناه ده او دغه انسان سره دغه ګنې په وجه الله جل شانه به دا جنت ته نه بوځي او الله جل شانه به سره خبرې نه کوي. دویم نمبر کې هغه ګناه ده چې ته یو انسان سره یو مسلمان سره نیکیو کې احسان نو کې هغه نیکی او احسان ته بار بار یادوي. دویمه ګناه ده شون دغه دوه ګناهونو په وجه الله جل شانه دا خبره نه کوي. او دریم نمبر کې هغه ګناه چې یو دکاندار ده یو کس ته بیع کوي شرا کوي او په دروغه کوي، قسم پکې خوري، قرانونه پکې خوري چې یاره مطلب ما دغه تانه چې کوم 15 روپۍ ګټه وکړله او حالانکه په دروغه باندې یو شی خرڅوي اخلي. نو دغه درې ګناهونه داسې دي چې دا ډېره سخته ګناه ده او الله جل شانه دغه کس سره دغه انسان سره خبرې نه کوي، دغه کس په الله جل شانه جنت ته نه بوځي. نو لهذا چې څومره هم مسلمانان دي دغه ګناهونو نه ځان بچ کړي او بل ته هم دغه ویډیو شیر کړي چې بل مسلمان ته هم فایده حاصله.